نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زه ډیر خوشاله وم چې تاسو دا ځای ما ولیدې، خو په خپله خو راتلی نه شوم، تاسو راته وې نه. نو نن زما د خوشحالۍ انتها نه وه چې مې ځکه خیر غرض زما کېږي او دی بویږي دا موږ دپاره راغی. هسې ما ته عبدالله بابو صاحب دومره صفت کړی و چې ما یې چېرې دا خو د لیدو ځای دی. الله دې ستاسو په صلاحیتونو کې اضافه وکړي. زمونږ کار تاسو ډیر زیات آسان کو. یو خو حافظ صاحب انتهایی خوږ تلاوت وکړه، کوم حیاتونه چې ما تاسو ته وې هغه الحمدلله هغه زما نه ډېر زیات په ښه طریقه ووې. دې وجې نه ایکسلنټ چې یي که نه دې ته احسان وایي. هر کار چې ته کې نو چې ایکسلنټ یې وکړې د بیسټ ون یې وکړې نو دې ته لفظ احسان وایي. نو د دې وجې نه والله یحب المحسنین، د خدای پاک داسې اخوا دېخوا خلک خوښ نه چې کار بس شړشوت کړي، دې ته شړشوتول وایي. او هغه سړی چې ښه کار کوي نو دا سلارزو علاقه تاسو له خدای پاک د الفاظو ذخیره هم درکړې ده. آیا یو امام استاد راغلی نو مونځ به یې شړشوت کړی. استاد د علاقې وکیل صاحب ونه ډېر ښه دغه ورکوه. حفیظ صاحب خو نه څوک طالب راغلی او یا چڼی، نو هغه ورته وایي چې یاره تا زمونږ دا مونځ چې دی که نه دا تا شاغوت کو نو لکه بیا مه راځه دلته. نو ما ویم یاره دا الفاظ ګوره مال نه راتلله. حقیقت دا دی چې دا شاغوتول دي. یو خو دا کار دی چې ته یو کار سره دې سلوک کې. نو مونږ نن دا خپله دغه چې دی دا ستاسو کوم د آیاتونه چې وي یا دا شعرونه چې وي نو زمونږ له نور هم حوصله راکړه. اصل کې بنیادي طور چې کله میلمه سړي راځي لکه زه دلته راتلمه نو زما دا یو قسم لا خوشفهمي نه ده بلکې دا حقیقت دی چې تاسو زما دپاره پوره تیاری کړی چې ستا میلمه قیمتي که نه بیا به تا هغه له تیاری کې ستا په زړه کې د هغه ریسپیکټ وي. نو وی زمونږ یو میلمه را روان دی، وی څوک را روان دی، وی خبر نه یم خو وی چې رمضان یې نوم دی. نو وی چې دا رمضان چې راځي نو د ال ویلی چې زه به راځم. هر سړی خو مخکې نه خو به ته فکس کړی ټایم که نه وی او ال ویلی وی کله ویلی. په دې رجب کې مونږ ته د الله رسول ویلو اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الرمضان. وی نور څه وایي 2 میاشتې مخکې تا ته وایي چې بی پریپیر. وی ستا ورلډ کپ چې و په قطر کې نو څو کاله مخکې هغه لیږي چې ورلډ کپ الحمدلله ډېره ښه تیاري هغو کړې وه او بیا هغو شو کړه چې لکه اسلامي خلق څنګه تیاري کوي څنګه ترې فایده لي. نو ښه خلق چې وي هوښیار هغه مخکې نه دغه کې انتظام کوي. نو موږ هم د هوښیارو په هدایت سره د خپل میلمه دپاره د استقبال د 2 میاشتو نه مخکې تیاري کړې وه او موږ الحمدلله په شعبان کې بیا هم وی چې اللهم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الرمضان. وی دا به کله راځي؟ وی دا زیارت په ورځ به روژې کړو جمعې. وی دا پکې اوس پته نه لګي. وی دا ولې؟ وی دا ځکه چې دا تا ته دا شو کوي چې ته به نن مرې که سبا. انسټارټ د ډیپارچر ډیټ چې دی هغه فکس نه دی د دنیا نه. نو چې څنګه ستا ډیپارچر ډیټ فکس نه دی څنګه چې دلته ایلیچویز دی نو ایکسپیکټډ ډیټ اف ډیلیوري چې ده هغه هم فکس نه وي. ته وایي چې دیس ویک ټو دیس ویک اټ مې بي پاسبل چې ډیلیوري وشي. نو چې څنګه آمد هم زمونږ شور نه دی، دا د الله تعالی په فیصله دی چې کله یې کوي. او جان هم زمونږ شور نه ده. دغه شانتې د اختر دا میاشت او د روژې دا میاشت راتلل هم شور نه دی چې دا په فرایډی کو په ترسټی وي او بیا وروستو اختر چې پسې راځي اب هم شور نه. صرف تا ته د لږ غونتې اطلاع درکول دپاره دې ته وایي ان بټوین د لاینز، بین السطور کې تا ته انفارمیشن درکوي چې دا میلمه ګورې تا ته دا شو کوي چې هر شی یقیني ستا تله یقیني دی د دنیا نه، خو کله به ځې د دې څه پته نه لګي. اوس د دنیا ټول ساینس په دې کې فیل شو چې بیګا به زلزله راځي هېچ چاته پته نه وه. حالانکه هغوی د هر شي ته مخکې نه دغه ورکوې که نه اطلاع ورکوې چې باران به او دا وریځ به راځي او دا به سیلاب راځي. د ډېر عالم اطلاع راکړه که نه یاره وی دی د ځان سره یخې ده. ولې ان زلزلة الساعة شیء عظیم.
دا وړې وړې زلزلې دي، یو غټه زلزله به راځي هغې ته قیامت وایي، د هغې هم تا ته پته نه لګي چې کله به راځي. آلاف سډن آلاف سډن څنګه وایي؟ یو سړی به خپله میخه اوبه کوي، ویل اوبه کړې به نه قیامت به راشي. او یو سړی بس د کپړه خرڅوي نو ګز کوي به نو لا ګز کړي به نه قیامت به راشي. په دې کې دې ته اشاره ده چې ایچ اینډ ایوری ټایم او هر سیکنډ کې ته بی پریپیرډ، ته تیار شه چې کیدای شي چې قیامت راشي. نو دې وجې نه ته به وخت به ضایع کوې نه، یا داسې به چې نه مړه کله به راځي. وی دا میلمه دا خبره خو دې راته ټیک وکړه، خو دا څومره قیمتي دی؟ وی خبر نه یم، د قیمت اندازه یې را دې نه ولګوه چې د الله رسول ویلو لو ان دغه وی که نه لو یعلم العباد ما فی رمضان، کو دې مخلوق ته دا پته ولګي چې په رمضان کې دی له موږ څه ورکوو، نو لتمنت امتی، نو زما امت په تمنا وکړي چې لکانت سنتن کله رمضان، چې دا ټول کال رمضان وی نو ښه به وه. لکه ته وایې که نه چې یاره موږ په دې کلاس باندې تنګ شو، دوره پړایي راته وکړه چې بس بقله یې راوستو، و یاره د پلاني ټیچینګ دوره خوږ دی چې سړی وایي چې اډوی بس کولی نه، وایي د دې خولې نه چې د راوځي وایي سړی په ټایم پوه نه شي. داسې د رمضان دا قیمت به تا ته په اخر کې میلاو شي. او دا په دې کې څه چل دی؟ وی په دې کې ګوره یو خو راته وي د دې انټروډکشن کوم، وی رمضان یوازې راځي که څوک ورسره راځي؟ وی نه، وی دغه ورسره ده، اهلیه ورسره ده. وی اهلیې ته څه وایي؟ وی صوم، روژه ورته وایي. وی یو به رمضاني نو یو به ورسره صوم وي. دا صوم څه قیمت دی؟ وی خبر نه یم، خو د الله رسول وایي چې الله وایي الصوم لی، روژه زما دپاره ده، وانا اجزي به، د دې به زه په خپل لاس اجر ورکوم. نو چې الله وایي چې زما لپاره د خو قیمتي شو. نو دویم نمبر بیا څه وي؟ نورو سره شته وي، یو دو واړه ورسره هم دي. وی څوک دی؟ وی یو ته افطار وایي او بل ته سحري وایي. وی هغه سحري دومره برکتي دی چې ته په الله پسې ګرځې، او په دغه ورځ به ته دومره قیمتي چې الله او په تا پسې ګرځي. او تا ته به چې هل من مستغفر فاغفر له، څوک شته چې زه معافي غواړي چې زه ورته معافي وکړم. هل من چې څوک سوال کوي زمانه څه غواړي چې زه وله پوره کړم، دې نه نور خلاصوي. ته به پټواري په تحصیلدار پسې ګرځې، زمونږ انتقال دی، هر ورځ پټوارخانې ته راځې واپس راځې، وایي نشته. چې بیا زمونږ په شان سړی کنزل کوي، وایي دا دی ډیوټي نه کوي، چې په پټواري تا پسې کور ته راشي، اتا ته چې په دیره کې بار ناست دی، اتا چې کم کاري ته به څومره خوشحاله شي. نو چې الله په تا پسې راشي چې زه په دغه وخت کې، نو دغه دې ته سحري وایي. دا موقع چې دا اپرچونټي به اویل کوو چې دا زموږ نه ضایع نه شي. وی دا افطاري څه شی دی؟ وی خبر نه یم، خو افطاري په باره کې ویلي للصائم فرحتان، فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه. دو خوشحالۍ تعالی ما لیکلي دي، یو چې ته روژه ماتې نو ډېر به خوشحاله، خو د دې نه زیات خوشحاله به الوي چې زما سره میلاو شي. دې ته یو ته وایي فرحت افطار، دې بل ته وایي فرحت دیدار. چې ستا په ذهن کې دا یي چې لکه دغه دا یو دو سره دي، دا به مونږه پراپرلی یوټیلایز کوو. وی دا روژه چې ده که نه، دا دومره قیمتي عمل دی چې د دې یو کمپوننټ چې دی هغه فاقه ده. فاقه فاسټینګ ته وایي چې ته به څه شی نه خورې. وی دا ساینټیفیکلی دومره ضروري دی چې یو ریسرچر دا وینا دا ده چې دن کې دی وایي که نه 3 दिन के फाके से आपके स्टेम सेल मोबलाइज हो जाते हैं. دا مونږ چې جوړ یو دی ته سیلز وایي، د سیل اوریجنل سیل چې دی چې کوم ته دا نور سیلز جوړېږي دی ته سټیم سیل وایي. دا سټیم سیل چې دی والی په لیبارټرۍ کې ته څه غواړي ته جوړولی شي، ځکه په ده کې پوټنس یې جوړولی شي. خو دیس ریسرچرز وایي جب آپ فاقہ کرتے ہیں تو آپ کے سٹیم سیلز موبلائز ہو جاتے ہیں اور یہ نئے سیل پیدا کرتے ہیں. مطلب چې ستا د گروتھ دپاره هم فاقه ضروری ده. اب یہ وہی چې کھانا بھی ضروری ہے لیکن کھانے سے ذرا دور رہنا بھی ضروری ہے. یوازې خو ټول ورځ به شکور ته نه ناست که نه، د شکور نه به لرې هم پاتې کېږي. وہی خیالات بھی ایک کھانا ہے، تو خیالات کا آنا بھی ضروری ہے، لیکن تھاٹس بیکم تھنگس. جب آپ سوچتے ہیں نا تو اس کا عمل ہو جاتا ہے. اس لیے ٹرائی تو کوشش کوا چې ستا دا تھاټس چې دي دا کی پیوري ګنده خیالات تا ته را نه شي. منیجر صاحب ته راغلي، منیجر صاحب بینک منیجر نو گاډي ورسره نو بار به ولاړو چې ولاړو یو ګاډي ته کېږي بل ګاډي ته کېږي. وایي مړه دومره پیسې زما په دې لاس کې ټرانزیکشن کېږي، نو خو یو غوندې دستخط پکې خوا دې واکړو نو موټر خو به سره وشي. تھنک کم نو تھاٹس بیکم تھنک. جو گاډی خو یې واغست خو چې اډ ټو شو جو گرفتار شو چې جیل ته لاړو دا ډایجسټ والا پسې لاړې ته پسې کې نیولې. وایي کو خیال نه راغلی
نو دا چل به مې نو کړی. نو تھاټس بیکم تھنګس. نو تھاټس دپاره دا اوس چې موبایل موږ ته راوتي دې موږ ته دا ښایي چې ډیلیټ چې دی د دې علاج دی چې ګنده خیال راشي زیر ډیلیټ کا، ادروایز دا خیال به تعالی یو لوی مصیبت جوړ کړي. ځکه اول به خیال راشي اب په اراده کې بدل شي، اراده بیا په نیت کې بدل شي، نیت به بیا په عمل کې بدل شي، او عمل به بیا په ریزلټ کې بدل شي. د دې نه ځان ولې نه بچ کې؟ نو څنګه چې یو آر فاسټینګ فرام فوډ، د خوراک نه خورې، نو دغه شانته د تھاټس نه هم فاسټینګ وکړه او دې ته مراقبه وي. ګوره وایي د کامیاب سړي لپاره یو څو خبرې ډېرې ضروري دي. نمبر 1 ډیسپلن. وی ډیسپلن به له چا نه زده کې؟ وی په روژه کې دی که نه. پراپر ان سیکنډس د سحری ویل اینڈ د افطاری ویل اسٹارٹ. دا سورج کے غروب اور صبح کے طلوع کے ساتھ ادا ان فریکشن آف سیکنڈز دین اخوا دی خوا به نه ځي. اٹ شوز دا تا ته ښیي چې کامیاب خلق چې دی د الله قانون چې دی هغه دا ده چې ته به د ټایم پابند دی او ستا به هر څه د یو ډسپلن مطابقي. ځکه سورج کبھی دیر نہیں کرتا. نو هغه یو سړي وي یاره دا خو له وختي نه دی، ما وختي رہتا ته ګناه نشته، خو نور وختي راختلی دی. تا عادت یې که نه د خوب بېګارې خوب نه یې کړی، ته وایې دا وختي بار دا پردې ښې کې ولګوه جو نور به نه نه، حالانکه نور د اسمان منځ له راغلی دی ځکه هغه لیټ کېږي نه. په نور کې پتا کې دا فرق دی چې ستاره سار پاسېدل چې دي دا اختیاري دي، د هغه سار پاسېدل چې دي د نور راختل دا اضطراري دي. نو نور له خدای څه اجر نه ورکوي، تا له به اجر درکوي که ته وختي پاسېدې. نو دا تا ته یو ډسپلن دا ښیي سحري او افطاري، تا ته دا ښیي چې ته به ډسپلن د وخت پابندي به کوې. دویمه خبره تا ته دا کوي چې ته به په کانې کې ریګولر شې، په کانه کې به ریګولرټي اپناو کې، نو ستا صحت به وي چې زیاده کانا او زیاده سوچنا او زیاده باتیں کرنا تا لپاره به مصیبت وي. تو کوشش کوه چې د دې نه ځان بچ کې. یو بل شي چې تا ته دا درکوي چې ته به څه کې د شپې به تراویح کې، نو تراویح به صحیح دس ویل بي ا سوشل ګیدرینګ اینڈ اٹ ویل ګیو یو ا منټل ریلیف. ته دومره خوشحاله یې سړی، دا ماشومان په دې مشرانو پورې نښلي چې زه سره تراویح لزم، زه سره تراویح لزم. په کومو جوماتونو کې چې زنانو تنظیم موږ کړی نو هغه دومره خوشحاله موږ په خپل جومات کې کړی د 4-5 کالو نه چې هلته کې په ختم کې زموږ سره زنانه شریکي، هغې له ځان له تنظیم کړی. ولې دې غریبانانو څه ګناه کړی چې دننه به غلط قرآن وایي؟ دې حفیظ صاحب چې دا کوم قرآن وي که دا فرض که دی مخکې شي دی ورپسې ودرېږي، دی به هم لږ خوند والي که نه چې یاره د قرآن څه ته وایي، د قرآن خوند څه. ځکه یتلونه حق تلاوته، قرآن هغه دی چې داسې ولولي لکه څنګه چې د دې تلاوت پکار دی، او هغه داسې دی چې الحمدلله ستاسو د سټوډنټو کو چې داسې وي نو ته اورېدی ستا نه دي ستا یو دی. نو یو بله خبره دا ده چې ته به سوشل ګیدرینګ په د شپې تا ته راشي. بله خبره تا ته به بله فایده دی وایي چې ستا د انزایم سیکریشن نه دي په دې ګټس کې. اٹ ول سټاپ when you stop eating enzyme secretion will stop and it will gives نه دا به څه چلو کې it will give complete rest to the system. نو ستا سیسټم به لږ دمه شي که نه. خو تا لکه د بیزې په شانتې سهار تا ناشته وکړه، په 10 بجې ورسره وایي بسکټ ورسره راکړه، بیا چې دی خوا لاړ شو لکه چاینس کې وایي ولې نه راځه وایي دلته کې ډېر ښکلي کباب دا پلان یې کوي. بیا وایي یاره د سویټ هاوس ته راشو یو خس خو ته واله، بیا ماسپښین وایي چای پوخ کوي خو لکه چای چیني پکې ډېره کوي، او بیا وایي چیني پکې کمه کوي خو چې پاڼه پکې ډېره وي. مازدیګر وایي یاره بیا 4 بجې. دا خو بیزا داسې خوراک کوي انسان له خو نه دي پکار. دا بیزا ټول رشخوان وایي، نو خلک وایي پلانې شخوان وایي، نو خو ما د بیزې سره سیالي کوي که نه. انسان خوشخوان نه وي. د هغې وجه دا ده چې حکیم سعید یو ډېر محترم سړی تیر شوی، تقریبا 196 هغه کتابونه لیکلي، 80,000 هغه خطونه لیکلي، او هغه غریب په دې وچ وجود به ګرځېدو، بیا د MQM ویشته او بیا شهید شو. الله دې ولا ډېر اجر ورکړي. هغه دا ویلو کانے تو 2 ہوتے ہیں، ایک صبح سویرے کا ناشتہ اور ایک شام کا کھانا، یہ باقی کیا چیز ہے. نو کومو خلکو چې خپلې کانې په کنټرول کې کړي دي هغې د ژوند نه خوند اخیستی دی، او چې کومو نه دي په کنټرول کړي نو د خدای چې کوم شی بدي شي، یوې ډرقې ډېر بدي شي، او یوې ویحب عطاس د خدای پرنجې خوښي، ځکه چې د هغې سره سړی امیونټي ډیولپ شي. خو ډرقې ډېر بدي شي یا ننګې ډېر بدي شي، یعنې څه ورته وایي ارګې ډېر بدي شي. دا د سړو نښه ده، یعنې سوړ سړی سوس سړی چې یا به ارګي کوي یا به ډرقې کوي، او بیا چې دا خغونته کې خس د غیر اغستی د غاښونه پاکوي او یاره کاوه پسې ونه څکو، دا سړی د هېڅ کار نه وي. دې وجې نه تاله دا پکار دی چې تا ته دا ډسپلن درکو چې ته روژه نیسې، بل تا ته ایکسرسایز پکار دی. نو ته ګوره په 20 رکعت کې به ته څو پیرې ښکته پورته کېږي،
نو هغه تا ته ایکسرسایز والا دغه مې سوشل ګیدرینګ هم میلاو شو، ایکسرسایز تا ته میلاو شو، فوډ ریګولیریټي ته میلاو شو، او بیا یو بل خبره چې تا ته ضرورت چې هغه ټایم ډیسپلین هغه هم تا زده کو. نو تا ته بیا ویلو چې دې کې ستا فایده ده. نه دی وجه نه هغې وایي چې سټیم سیل ویل موبلایز، ستا سټیم سیل به موبلایز شي، ته به ګروت کې. یو بله خبره کوي وایي څنګه چې ته ایکسکریشن کې، ایکسکریشن څنګه چې موږ د باتروم ته ځو دغه شان زموږ دا سیلز چې دي په دې کې چې کوم اینډ پراډکټ راشي نو هغه پکار دي ویسټ پراډکټ پر سیل کې دننه سایټوپلازم، پروټوپلازم، نیوکلیس دا خپل څه ایکشن ریاکشن روان دي. نو یو شی پکې ویسټ پراډکټ دی، دا ویسټ پراډکټ به دی وس چرته وباسي لار خوشته نه. نو چې کله فاقت وکې نو دا ویسټ پروسس به دی په خپل عزم کی نو ته به اخلاص شي. د دې وجه نه هغه پروفیسر شوروجی 2016 کې ورته نوبل انعام میلاو شو او دا د جاپانو هغه دا ویلو جب آپ زندگی دن سال میں 22 दिन तक फाका कर लेते हैं 10 घंटे पर डे ګوره زموږ د روزې ته برابرۍ درګه تو आपका जो है ना دا کم دنه ویسٹ پروډکټ چې په سیل کې دي اٹ ویل بی اټو ډایجیشن و په خپل ډایجست شي او د دې نه به تخلاص شي. خو کو تا ته سپلای مخامخ کړي نو ته ضرورت نه پیخیږي نو هغه به جمع کیږي چې جمع کیږي جورانه به کې هغه ورانی ته کینسر وای. دیو جن هغه ما د کینسر علاج نه د علاج ایجاد کړي، ما د کینسر د پریونشن لار تاسو ته ایجاد کړی ده. چې وای دیو جن الله تعالی چې څومره لیوینګ ارګانیزمز دي هغه باندې فاقه استراری یو پیدا یې خیدا وای کوم چرګ چې کړه کشي کنه د دې روزي دا فاستینګ کوي. وای کوم چمکادړ د دې چې سورز دی غیب شي هایبرنیشن ته لاړ شي د دې روزي دی فاستینګ کوي. کم دغه چې راځي د سایبیریا نه چې کوم پرندې راځي دی په لارې فاستینګ کوي. و یو خاص پرنده ده په دغه کې په دې سایبیرین ایریا کې او هغه کې میل چې فیمیل چې دی هغه د هغې پینګوپین نوم دی، فیمیل چې دی هغه هګۍ، میل چې دی د هغې سوپرویژن کوي. دا ګوره نره ماده ارزوي او چې تر څو پورې د هغو نه بچی نه راوتی نو هغې پاقه کوي. نو مطلب دا چې پاقه از مچ مور نیسیسري ادا موږ کو نن موږ دې ته ګورو چېرې د دې رمضان چونکې قیمتي شو موږ له راځي میکسیمم پیدا به ترې څنګه اخلو. لومبنی دا ان بټوین د لاندې چې کوم انفارمیشن دی که نه یو موږ ته دا ویلو یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ګوره مخکې چې کوم خلق تیر شوی دی په هغو هم فرض وه، مطلب چې انسانو کو د انسان نه مخکې حیوانو خو چې زنده راغلی دی نو هغوی پاقه کړې ده، هغې روژه نیولې ده. نو د آدم علیه السلام په دې خوا که موږ د یونان هسټري ګورو جو په هغې کې روژه ده، که د هندوانو هسټري ګورو جو په هغې کې روژه ده، جو که د چینیانو هسټري ګورو جو په هغې کې روژه ده، نو چې دې خوا راشي د ایرانیانو هسټري ګوري جو په هغې کې روژه ده، نو چې بیا دې خوا راشي موسی علیه السلام هغه روژه وه، ابراهیم علیه السلام هلته روژه وه. اټ مین چې هم مړه نه شو تم نه مرې. سړي ته وایي که نه لکه دا کورس خو ګران دی یاره پلاني کړی وه نو مړه ته به مړ نه شي، خو وبه یې کې هغه کړی ته هم کولی شي، حوصله ورکړي که نه. ما تا ته پکې دا سبق ښیي چې کله ته چاته ټیچینګ کې نو د مخکې خلقو مثال ورکوه چې هغوی دا کار کړی او ته به یې وکړې سړیه، ځکه الله وایي کما کتب علی الذین من قبلکم. بیا ما تا ته وایي چې ګوره ستا اصل ټارګېټ دا دی لعلکم تتقون چې په تا کې تقوا راشي. وی تقوا څه ته وایي؟ وی تقوا دې ته وایي چې ستا سره هر وخت غم چې زما رب ماینې زما نه خفه نه شي. یاره دا خو دا دومره ضروري ولې ده؟ وی دا ضروري ځکه ده ستاسو د بی ایس این د ایډمیشن دپاره څه شی دغه بیسک کوالیفیکیشن یې اف ایس سی په اف خو نه ورکوئ که نه. څنګه چې بیسک کوالیفیکیشن ستا د بی ایس این دپاره اف ایس سی دی په اف نه میلاویږي، داسې بیسک کوالیفیکیشن د جنت دپاره تقوا د اعدت للمتقین دا خو موږ دی له تیار کړی. نو ته ورته لکه ما اف کړی ډېر ښه نمبر یې مې اخیستی ما ایډمیشن نه کړه او خدای دې خوا نه کړه تاسې نه پوهېږي دا د اف ای سی والا لپاره دی. ته وایې زه به راپسې پلانې راولم مولانا پلي غفور به راولم او په تا پسې به دغه راولم د سپیکر صاحب به راپسې راولم، خو هغوی نه دا ستا بیسک کوالیفیکیشن نشته. نو چې د بیسک کوالیفیکیشن بغیر ته بي ایس این نشي کولی نو د بیسک کوالیفیکیشن نه بغیر به جنت ته څنګه لاړ شي؟ ځکه خو الله ویلي اعدت للمتقین. هلکه وی چله ته ښیه وی دا به راته څنګه میلاویږي؟ وی ګوره نورې لارې ته هم یوه خو دا ده، بله دا ده چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. همیشه رومیټ کېږم د رښتیني سړي سره، همیشه رښتیم د رښتینو خلقو سره کوه، همیشه زیزولیم د رښتینو خلقو سره کوه او همیشه په پارټۍ کې هم د رښتینو خلقو وایه.
چې کوم سړی دروغ وایي ته پوه چې دروغ یې وایي بیا ورسته څه وایي مړه دا خو سیاسي خبره وه دا خو دروغجن شو که نه که ته د هغه ملګری ته وایي چې د هغه جنډه مې لګولې ده دا زما د پلار نیکه پارټي ده نو خو مطلب دا چې ته د دروغجنو ملګری نو کونو مع صادقین په شرط نه پوره کېږي نو تقوا خو دې نه نصیب کېږي ځه خپل سیاست کوه بل د سوي قولوا قولا سديدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا کته تقوا غواړي نو خبرې ټیک کا که تش کنزل کې تش غیبت کې تش دروغ بیان نه جاری کې بیا د خپل نه ریټریټ کېږي واپس کېږي بیا وایي چې یوټرن یې وکړو نو مطلب دا چې تقول قولا سديدا شرط نه پوره کې نو تقوا دې نه کېږي هره خبره چې کې لاولې تله بیا چې خبره وکړي چې هغې تا سره احتساب کېږي چې ته بیا وایي چې دا ما ویلو او دریم نمبر دا چې هسې نه که ته بي سندې کړې که مې سندې کړی که ډاکټر یا که سرجن د خپلو رشته دارو خیال ساته د دې وجې نه واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام نه کوي چې نه سبق یې څه ویلی اوس به موږ ځان روغ نه یې نه زمونږ غم له راځي نه زمونږ ښادۍ له راځي او که موږ ورته څه کار ووایو نو ځان ورته پې بد ښکاري بلکې په انټروډکشن کې هم داسې نه وي دا زما خپل دی داسې چېرته ونه کې د خپلو رشته دارو خیال به ساتې ځکه ستا په روژه کې ټارګېټ سره د لعلکم تتقون دی بیا بله خبره موږ تا ته کوي یو بل الفاظ دي په دې چې دا کوم آیاتونه وي چې یرید الله بکم العسره ولا یرید بکم اليسره الله تاسو سره اسانی کوي نو تم د خپل خلکو سره اسانی وکړه کنه کته ته په 10 بجې ویلو 15 منټه په 10 راغې نو بیا ته دومره مقالېږه کنه هغه مخکې یو کس مړه باره کې لیکلو چې هغه به ټیک په 4 بجې د مازیګر چیس کو هغه نوکر ولا 4 بجې یعنی 4 PM 100 سکندونه پیدا پاسو هغه نه بیٹه मैं कल चाय पी लूँगा अब 4 बजे او ته دغه خو ګیس کا کوئی مسله تا इसलिए 5 سکند یا 10 سکند وی چې نه وی نس کله وی د اصول پسندو دا اصول پسند نو دا زدیو ځکه یسرو ولا تعسرو الله وی چې تاسو اسانی راولې رسول الله وی تاسو اسانی راولې یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ابل یوي بل کدی په دغه کې چې تلاوت کوي نو بل وی فمن تطوع خيرا فهو خير له تاسو کو نفلی کار وکړو نفلی کار دی ته وای لکه تاسو سټوډنټان دې کمرې ته چې راځي تاسو فرضي کار دی سبق پکې وای خو ډیسک خاو دا یو نفلی کار دی کته په جاړن راخ کو پاک ته کو چل بوشي نو فمن تطوع خيرا دا تا نفلی کار وکړو تا ته کور ویلو چې ته صرف سبق وای خو کو فرض کا میل مراغه ناسا په تاسو له یو پیاله چې په کوم سمل بوران شي چې ولې زه غوړي چې په خول د پاره نه فمن تطوع خيرا دې ته وای چې کم کار ستا ذمہواری نه داته وکي کله کله ته میلمه لاړ شي زه دلته میلمه راغلم دا کرسۍ دی خوا کول غواړي زه تا توامه چې راشه راج محمد دا کرسۍ را دی خوا کا نو په خپله پسې ول نه پاسم نو چې زه په خپله پاسم دا زما ډیوټي نه ده خو دا تطوع خیرا دی نو هغه خلک ګټه کوي چې کم کار د هغه ډیوټي نه وي لکه ته چا میلمه شوه د هغه کمره څخه وه چې بیا پسې خبرې کوي چې کمرې څخه خو یو جارو راواله چا راځي چې تا وپاکه کړي ابو نو چې دا چا پاکه کړه ته به وایي چې بس خو دلته څوک راله نه بوجي دا د میلمه په خپله پاکه کړه دې ته وایي فمن تطوع خیرا په تا باندې د کمرې صفا کول څه باتروم ستا چې دی اب زه چې کومه چې پاک دی که څښا دی څومره نیک خلق د هغې په کمره کې سړې ډوډۍ پرتې دومره دغه پکې پروت تاسو طالبان د جمعه دا ولیدل دا ولې فمن تطوع خیرا هغه وایي چې زمونږ کار صرف خوراک دی او سبق دی خو زمونږ کار صفایي نه ده نو تا ته ان بټوین د لاین دا وي چې فمن تطوع خیرا فهو خیر له دا روژه تا ته یو دا سبق درکوي چې د خیر کارونه چېرته دنه لاړ نه شي بله دا لعلکم تشکرون موږ ته ویلی چې ته شکر ادا کړې شکر دې ته وایي چې د هغې اثر په تا ښکاره شي دې وجې نه کومه چینا چې دا غلغلۍ وخي که نه غالبا ستاسو په دې بره غره کې به یې دې ته عین شکرا وایي عین شکرا یعنې دا غلۍ داسې وخي یا کمه څاروی چې هغه سوره وي نو سلارزي به زما خیال په دې ښه پوهېږي وایي چې هلکه پلانې خپل څاروی ښه ساتلی داسې نه وایي وایي ښه هغې ته څه وایي چې څاروي له موږ ورکوو وانډه والا وایي ډېره ښه ورکوي نو هغې ته وایي دابة شکور این په ده د هغې واښو او د هغې خیدو او د هغې وانډې منډې دغه اثر ښکاري دې ته دابة شکور وایي وی د شکر دا جذبه دې سیده که نه که تا یوې میخې ته اوبه کېښودې ته ورته ګوره چې د بالټي نه سر اوچت کړي تا ته په یو خاص نظرونه ګورې ګوره هغه تا ته تینک یو وایي یو خاصه نو شکر دې ته وایي چې ته اظهار نعمت وکې په تا ښکاري او هغه نعمت ته هغه چا چې د سره ښه کړي دي د هغې مطابق استعمال کړه اوس ما ته کتاب درکو نو ته وایې تړمبې ستا دا ذمواري ده چې ته یې ریکګنایز کړې چې دا کتاب دی که دا ناول دی نو دې ته وایي شکر بالقلب تا ریکګنایز کو ودې پېژندو چې ودې پېژندو چې دا د څه شي کتاب دی کم سبجیکټ دی
دا تا دې ته شکر بالقلب وي. بیا تا ما ته وي چې جزاک الله، تھینک یو، تا سو نایس اپ یو، تا زما سره ډېر ښه وکړو، دې ته وایي شکر باللسان. بیا دا چې دا کتاب د کم سبجیکټ دپاره دی هغې دپاره ته وګورې، دې ته وایي شکر بالجوارح. چې ما تعالی کتاب درکړی ته څه ورځې پس ماله واپس راکې، ما ته وایي چې ډېر ښه کتاب دی، چې زه وګورم د هغې هغه پاڼې یو ځای وي له هغه چې نوې کتاب وي، سړی ته په قنچۍ کولاوي، نو ما ته پته ولګی چې تا کتلی نه دی. او تاسو د خپلو مشرانو نه دا ګیله مه کوئ، دوی په دې توشخانه کې هر شي غلا کړې ده خو کتابونه یې نه دي وړي. دي چې کوم ریپورټ دی ګړۍ یې وړې ده، ګاډی یې وړی دی، خو د بیروني ملکونو نه چې کوم کتابونه ول ورکړو هغې له یې ګوتې هم نه دي وروړي، په هغې کې دي امانتدارو، ځکه چې کتاب هغو څه کوو. نو هغې یو سړي ته وي چې کتاب یې چې سکول کې استاد صاحب وینا وکړه، چېرې موږ په دې سکول کې لایبرري کولاو کړې ده، که تاسو کور کې څه زیاتي کتابونه نو چې هغه راوړئ نو ډېره وښئ. جو سبا وړو چې کتابونه راوړل نو چې استاد صاحب کتل نو وی پلاني جو چې راکړو کتو جو قرآنو، چې بل کتو جو چې قرآنو، جو ټولو قرآن نه راوړو. نو هغه ورته تاسو خو ټول قرآن نه وړئ، هغه په کم وزګار دا زمونږ کره وزګارو نو. که تاسو خپلو کورونو ته وګورئ نو صرف دا واحد کتاب دی چې دې نه مونږ وزګار یو، دې وجې نه لعلکم تشکرون مونږ شکر نه دی ادا کړی، ځکه شکر دې ته وایي چې هغه ستا نه وزګار نه وي. یو بله خبره پکې دا ده چې په دې آیاتونو کې چې دا 15 آیاتونه دي، ما به خیال د 83 نه شروع کېږي او تر 88 پورې 15 آیاتونه دي. نو یو پکې دا ده احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. میاں بیوی دا تعلق چې دی که نه د دې اصل شی چې دی وابتغوا ما کتب الله لکم، د دې اصل مقصد چې دی بچي دي. بچي د خدای یو نعمت دی چې دا چا سره نه هغې نه تپوس وکړه، ځکه پیغمبرانو خدای ته یې ماله بچي راکړه. نو دې نه بله غټه خبره یي رب هب لی من لدنک ذریة طیبه انک سمیع الدعاء. نو چې پیغمبرو ته ضرورت دی زما ستا به ورته څومره ضرورت دی. یاره وایي پلانې لوی په ازمایش کې دی، وایي څه وایي ګوله د خدای شان دی بچي نشته، وایي د خدای شان دی لوڼه شته خو زوی نشته، وایي زامن شته خو وایي چې هغه یوې زنانه وې وایي خدای پاک دې مړه لور راکړي خو چې لوري. نو چاله هلکان دا یو قیمتي دي، نو د الله سره به ډایرکټ رابطه شروع کړې، ځکه چې وایي وقته ما کتب الله لکم. او بیا تا ته وایي چې ګوره تاله دا پکار دي ولتکبروا الله علی ما هداکم. تا ته چې خدای چل ښوولی دی هر ځای چې یې که نه، لکه اوس په دې چوک کې ډېر زیات مخلوق دی، نو هغې نه د دې نه خبر دي چې ایلیچوي څه ته وایي، نه د دې نه خبرې چې نرسنګ څه ته وایي. تاله خدای پاک بیسک نالج درکو، بیا په علاقه کې تاله خدای یو کالج درکو، او بیا ته په هغې کې راځې، نو دا چل تا ته چا ښوولی دی؟ نو یا خدا ما په خپله زده کړي، وایي زه دا مازغه په خپله پیدا کړه په ځان کې که نه. ستا رور دی او ستا د یو مور پلار نه پیدا دي، او یو دومره نالایقی چې د کرخو نالایقی، او یو دومره قابلي، نو دا چا؟ که ساره مور پلار په دغه کې هغه مورې وایي دا قمقل مې ته ډېر خوښ دی، دا بوتل بچی دی د مور پلار ډېر زیات خوښي، او یا بل څه مشروط غوندې دی، نو په هر شي کې خبرې کوي. دا ذهن او دا قابلیت تاله چا درکړی دی؟ لا دغه وایي علی ما هداکم، دا ستا په ذهن کې هغه ایښی دی، ځکه چې که تا کې ایکسپټنس نه وی که نه برین، نو هغه یو کس نو دغه یې کو ډېر ښکلی هلک و، نو ډرایو دا ټیکسي کو، نو زه سره په ټیکسي ما ته ته سکول نه وای، ما ته په خدای یقین وکړه چې اوس را یادېږي نو را باندې څه چل کېږي، بدي مې شي ولې سم مې بدي شي. دې ته وایي دې د هدایت نه محرومه شي. نو چې کله ته د الله لویي بیانې نو چې تا ته دا اشاره د ما سره خو ډېر زیات ښه کړي، ګوره زه په انګلیش باندې پوهېږم، ګوره زه په اردو باندې پوهېږم، ګوره ما د قرآن نعمت را کړی دی، ګوره وایي چې کم حافظ قرآن یاد کو اب یې هیر کو د ده نه بل بد قسمته نه. او زمونږ د شېرګل صاحب یو پیروي وي په ریوند کې چې په غلا کې نه وشي نو حافظاني، ځکه چې هغې قرآن هیر کړی. نو هغه یو حافظ صاحب ما ځان سره کېنو ډېر خوږ اواز و، نو ما ورته یې سبح اسم ربک الاعلی ووایه، هغه ما ځای ته تو زه هسپتال ته تلم جو نه ورته وله، جو بیا ما ورته یې زه واللیل اذا یغشا ووایه، جو بیا ولم نه ورته، جو ما ورته یې دا ته څه کوې یاره دا ما نن نه دی کتلی، او ښکلی حافظ اواز یې خوږ وله ډېر زیات خوږ و. نو بیا چې کله هسپتال کې ورځ پریشانه ولاړو، ما یې ولې ما ته یې ویې یاره ډېر زیات مې دا اړه خفه دی او دې څه مسایل دي راته. نو ما ورته یې مې زه هم چې ته خدای په تور ووالی وې ولې مې تا د خدای لوی کلام هیر کړی دی. اگر کسی نے یاد نہیں کیا ہے تو اس نے تو یاد نہیں کیا ہے، لیکن جس نے حفظ کیا ہے اور پھر بھول گیا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته د خپل امت غټ ګناونه وښوی شو، او غټ ګناه پکې یو دا چې چا قرآن یاد کو بیا هیر کو، دا غټ نعمت دی. لیکن زما ستا لپاره دا سبق هم دی چې هر سکل چې تا ته میلاو شي که نه پکار ده چې د انسانیت لپاره یې ته استعمال کړې. زما ډېر ښه ډاکټران ملګري دي، هغه ما ته وایي زه وایي د دغه کار کوم، دا خرڅول اخیستل چې دې ته څه وایي نه دا جایدادونو میدادونو والا چی
پراپرټي وی پراپرټي ډیلینګ کار کوم وی ډاکټر صاحب ښه پیسې پکې ګټم وی په خدای یقین وکم دې ډاکټرې ته بیا کتلې می دا د دې پروفیشن ته سپک وکتل ځکه چې بایک اوس کوم ماته زه هیروین سمګلینګ شروع کوم او خکېږي چې ډاکټر صاحب دومره مشر سړی دی به دا کار کوي نو زه پسې د خپل پروفیشن پرېږدم دا دی یو نعمت دی اټ از ا ګفټ اف ګاډ نو ګفټ اف ګاډ به بیا په اله اسانه نه پرېږدي که ته ډېر زیات دغه جو پیسې پې ماله خو کم از کم دا به خلقو ته دا خبره رسې دې ته د شکر یو وي او بیا دا خبره دا ده چې رسول الله وسلم چې موږ ته کم د هغې لپاره خبرې کړې وي نه یو دا هو شهر الصبر صبر به پکې کوي صبر ډیسپلین ته وایي کله به مالګه ډېره او کله به کمی یو خاوند خدای له دې وجې نه بخلی و چې کور ته راغی انګولی ټیک نه و هغه ښځې سره جنګ په ونه کو بلکې وږی اوده شو نو الله ته دومره خوشحاله شو چې هغه یې وباخو دا څومره غټ عمل دی نو مدا صبر دی ته وایي چې کله پکې چینی ډېره او کله پکې کمی کله پکې پی ډېرې کله به کمی هر هغه حالت انفیوریبل سرکمسټانسز چې تا ته فیس شي او هغه ته فیس کې او هغه ته ټالریټ کې دی ته صبر وایي نو وشهر المواسات شهر المواسات دی ته وایي چې یوازې به دا رای محمد خان دې کالج ته نه ګوري دا غریبانان چې دی خوا اوسي کیدای شي چې د دې څه ضرورت وي دې خوا چې اوسي د دې څه ضرورت وي د دې د همدردۍ مظاهره به دې سره کوي او کله به دې له خپلې اوبه لیږي کله به وله فرج واوره لیږي او کله که د دې میخې نو شملې به وله لیږي او که د هغو ساک شي نه به وله ساک را لیږي دې ته همدردي وایي چېرې نن به روژه ماتې زموږ سره وکړې تاسو ځان له سمه پخوئ موږ به درکو دې ته شهر المواسات وایي بیا وایي چې من لم یدا قول الزور والعمل به د روژې اثر په تا باندې پکار دی نو که کم سړی چې په خپله دروغ هم وایي خو دروغ خو څه کوي خو په دروغو عمل هم کوي دروغ عمل څه ته وایي وایي چې ډیوټي په 9 بجې دی په 10 بجې دی دا په دروغ عمل دی ده ته ویلو چې ماسپښین په 2 بجې به چوټي کېږي ا دی په 12 وتې نو دا د کرایټیریا پوره نه کړه کرایټیریا دا ده چې د به عمل هم رښتیا او د به وینا هم رښتیا نو دی به بیا فلیس لله حاجة ان یدع طعامه وشرابه دا اثر هم په ده باندې پکار دی او بله خبره دا ویلو چې کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما ډېر خلک دی چې روژه نیسي خو صرف روژه یې نیولې نو هغې صرف تندی نور څه نه ځکه چې د ده هغه غوښه چې هغه دلته دغه په جوړ په چوک کې یو سړي کړې وه حلاله او هغه د نه خوړه ځکه چې روژه مې ده خو هغه غوښه چې هغه د رور و هغه د ټوله ورځ خوره وي د ورور غوښه څه وي غیبت د ورور غوښې خوړل دي نو وي د قصاب حلال شوی شی خو نه خوري د ماښامه پورې او چې خدای کم شی آرام کړی هغه ټول ورځ کې څه کوي وي روژه ړندو وي روژه څنګه لنډو وي ګپ لګو وي ګپ څه کوي زه راته کیسټ ږدمه بیا به راته واورم پای کې به 80% تا د نورو خلقو بد ویلي 20% به چېرته په ریالټي بنیاد خبرې کړي دې ته وایي لیس له من او ما کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر ډېر خلک کرکټ میچ کوي د شپې چې چربان کېږي جو میچ وي دا وایي که نه موږ به ډېر شي هغه څه ته فلډ لایټ ورته څه وایي آی لګولې دا خلک چې دی ته اریان شي چې ته په دې وخت کې خدای ته نږدې نه شي نو کله به نږدې کېږي او بیا یو بله خبره په اخر کې کوي وانتم عاکفون فی المساجد چې تاسو اعتکاف کوئ اعتکاف دې ته وایي چې قرآن کې کوم الفاظ څه چې په دې مې عمل وکړی نو یې لپاره به ځان ته حالات پیدا کړې نو حالات پیدا کول سو هغه یو صحابي دی یا تابعی دی هغه د احمد دی امام احمد بن حنبل دی هغه ما دا ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حجامه کړې وه حجامه دلته چې عرفان کوي حجامه یې کړې وه نو هغه یو دینار هغې نایله یا هغې حجام له ورکړې وه موږ ته حجام وایو نو هغه له یو دینار ورکړی وی ما وی چېرې ما هم حجامه وکړې اما ولم یو دینار ورکړی وی د خپلې مخلې نایي مې راوغوښتو وی ما چې ما له حجامه وکړه بیا مې ول یو دینار وکړو خوشحاله شوم چې د الله رسول کوم کار کړو ګوره هغه ما وکړو لکه وایي که نه چې تاسو کله یو کور ته ځئ تاسو څه کوئ پکار ده چې حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها لول به ناکینګ کې بیا به ورته وایي چې زه ډاکټر صاحب راغلی ما که هغه تا ته وایي فإن قیل لکم ارجعوا کمن خوار څوک وایي خو دا بل ټکی څوک چاته نه وایي که درته وایي چې ساري اوس کلاس شروع دی ته دننه نشي راتلی نو زه به دې مرور شم که نه بعضې خلک په دې پسې ګرځېده چې خدای ما ته چا وویلی چې واپس شه چې زه واپس شوې چې په دې آیات عمل وشوې فقیل لکم ارجعوا موږ ته یو ځای د قرطبه سکول والو ویلو موږ دا فیمیل سیکشن ته لاړو نو موږ به اجازه ته وې نه نو زه پې اوس خوشحالېږم شکر دی چې دا یو کار خو وشو حالانکه که بل سړی به اوس عمر له خبرې نه کوي چې زه تلم حالانکه ته وایه چې ما نو څنګه چې په دې خبرو باندې عمل ضروري دی داسې په دې څه ورته وایي وانتم عاکفین فی المساجد چې تاسو په اعتکاف کې نو اعتکاف به کول غواړي د کومو خلقو چې وس کېږي ټایم ورسره نو ډېر زیات انجایبل یو ماحول چا چې یو پیره اعتکاف کړی بیا نه بس کوي او بیا اخري خبره دا ده چې
رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې تاسو کې چې څوک روژه نیسئ نو فلا یرفس فضول گفتگو دی نه کوي، کنزل دی نه کوي، هغه خبرې نه کوي چې د هغې نه بې حیایي ټپکاویږي، ولا یسخب او شور دی نه کوي. شور پسې کوي په جنګ کې. نو ته وایې چې ما خو جنګ نه کوه، هغه را سره جنګ کوه. کوله چې ته کله جنګ وکې نو که تاسو وواخن ته به بیا تاڼې ته ځې، که ته چا ووالې بیا به اسپتال ته ځې. نو دا دواړه ښه نه وي. په دغه شپه چې کور یې نو ښه به نه وي. نو کافي صاحب ډېرې خوږې تراویح کوي، ته په تاڼه کې خو تراویح نه وي، تا وخل کړي. که ته چا وخلی وي نو په اسپتال کې وي نو ته به څه وایې؟ نو د الله رسول تا ته چل ښیي. فإن صابه احد، که یو سړي ورته کنځل وکړو نو فلیقل إني امرؤ صائم، نو په جواب کې ورته ووایي چې زما روژه ده. نو الله دې ما لا تاسو له په دې د عمل توفیق راکړي او الله دې موږ له د دې روژې نه د زیاتې فایدې اخیستو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.